بل که یو سړی وي چې دا په یوازې روزګار کوما بل چاته می ضرورت نشته نو د هغې لپاره بیا څو طریقې د تجارت دي چې په هغې باندې انسان چلیدی شي نو د هغې ډېر اوږد تفصیل دی چې ته یو شی واخلې مثلا تا واخېسته په 10 روپۍ او ته وایې یاره زه ځان نه روزګار ښه کوم او ته په اته باندې خرڅې په تاوان نو دا جایز دی دې ته بیع وضعیه وایي په شریعت کې د دې اجازت شته دنیا خلک یو شی واخلي او بیا چې کوم څه کوي په تاوان خرڅي نو دا حرام او ناجایز نه دي کې تا یو مسلمان نه پیدا ورکړه او کوم نقصان دي ته په هغه ته په خپل رضا او کتاب باندې په زور چا نه لري کړی اوس کوم نقصان کې یو سړی پتا باندې کوي او هغه باندې په زور کوي نو هغه بیا په سود کې راځي په زور مطلب دا چې ته مجبور کړی نو هغه بیا په سود کې راځي او دا سود نه لري نو دې تبع وزيعه وي نو بالکل یو باز شي خلک یار دوست لا یا خپل خپلوان لا یا یو داسې دا کس راشي چې هغه غریبي او هغه له سړی په تاوان باندې یو شی ورکړي نو دا په شریعت کې جایز دي هغه دعا وکړي د دعا په وجه لري الله رب عزت روزګار خکي دویم دا یو شی واغې په نس باندې او ستاسو به روزګار دی تازه ری کاروبار شروع کړی او تا یې راځه په خپل سره په حال ورکوم چې خلکو ته پته ولګي چې دلته کوم یو دکان شته یو روزګار روان دی نو هغه ته په شریعت کې بیع تولیه وي په لاس تیرولو خرچه په واچو چې څونه په خرچه راغلی دا او سره حساب کا او په پرس روپے په خرچه رااله په یو 10 روپے یې په دې راته پروت دی یقین نه را دي دی رسید وتخایا او ته بس کوړه نام په شریعت کې یو جایز روزګار دی بعضې وخت د دې ضرورت راځي یو کس داسې راشي چې ته مجبور یې هغه ته وایي ما نه مه ګټه نو ته پسې کې هماغه هغه نه ته ګټه نه کوې نو چې نه کوې نو هغه تا ته شریعت جایز کړي او بالکل تا باندې شریعت دا قطعا نیک دي چې خامخا به ګټې دې ته بیع تولیه وایي یو بل شی چې هغه بیع مرابحه ورته وایي یو عام بیع عام تجارت یو شی واغښتو ته دا نه وې چې دا ما په دې اغښتې او 2 روپۍ د نه ګټم نه دا هغه دا وایي چې 2 روپۍ را نه وګټه تا چې په هر څه اغښتي هم نه 2 روپۍ وګټه یا ما نه 10 روپۍ وګټه یا ما نه 50 روپۍ وګټه یا ما نه 100 روپۍ وګټه هم درته دا نه وایي لکه دا په څو دی یاره دې دا خو په 100 روپۍ دی دا 100 روپۍ والا او دا شی راکړه او تا ورله ورکړه نو دا عام ساده بیع ده دی کې هغه په خپل مهارت باندې هغه شی اخلي اپویږي په هغه شی باندې چې دا د شلو دی یا نه دی یا دی خو په حال ما ته د دې نه ښه نه ملاویږي یا په حال زما ضرورت دی که هر څنګه د خپل ضرورت پوره کوم بالکل تا د پاره ورکول او هغه د پاره رسل سری دا جایز دی چاهي یو شی په 100 روپۍ یو تا ته یو سړی ویره 10 روپۍ خرڅو د شلو شی د 10 روپۍ درکې او تا واغښتو تر خپل رضامندۍ باندې اخلي نو بالکل تاره پاره غشتل جای شو پاګه باندې خرڅول ځکه چې په خپل عقل او سوچ او فکر کې د ماشوم نه تلی ونی نه اوس کو ماشوم داسې کارو کې نو شریعت د ماشوم به لري اعتبار نه ماشوم خو نه پیږي نو کاغذ له شي په شل باندې والی دا شریعت د به لري اعتبار نه ورکې د ماشوم پلان راتلی شي دکاندار ته چې والدا شي مال خپل پیسې راځي یا یو لیوانی راغی وغه یو دکاندار له 100 روپۍ ورکی چې مال یو ټاپی راکا یو ټاپی واغښت نو ټاپی خو په 15 روپۍ را او ورې په 100 روپۍ دکاندار هم پیغام غلې کو او بیا دا غلې ونی چې کم نه کم وارث ته راغی ورته چیرو رته خو د 100 روپۍ ته درته تا ول د 15 راشي شي نو ته دا ټاپی ورکول شي خپل پیسې ته راشي یا غلا ټاپی قیمت کټ کول شي وته نور پیسې راک ځکه چې هغه نه پوهیږي لیوانی نو شریعت د لیوانیانو د ماشومانو د مال تحفظ کوي هغه بیع هغه کی په خپل رضامندۍ به مو کی ته دا نشي ویل چې مزه خوراک او ما ولدا ورته د مو د بیع او شو رعاده اوس بل چاته په دې کې اختیار نشته ما وته وی چې پښلې د خپل شي پښلې په خرڅ ما دې پښلې او چې راکنه انا پوهیږي نو کته وتا
په ارزو باندې یو شی ورکې خو دې کې دی ولا په خپل سرم ورکې ته وته بیم دی او بیا یو مشر راغی چې دالې ولې ورکاو دا بری نه ورکاو نو هغه تاسو هغه مشر هغه بیا ختمول شي د تویل پیسې راکاو دا وره استاړه خيو کو بدی ته بیا ورکې ولې انا پی او چې تاسو عقل مند دي خپل عقل او سوچ باندې لګیاي او ورشي یو دکاندار لاغه تعالی ښکاری نه چې شي د شلوري او تعالی دې کمندنه په تندیش درکې پدیش درکې نو کار خو ټیک اونکه خو شریعت سره دا جایز کوي دا جایز کوي لکه یو سړي ته ډېر ضرورت دی ا ډېر کړي دی وی هغه شي نه مونته او ته ول راشي تاسو نه هغه شي یو پاتې ته بخپيږي چې دا اوس بل ځای کې په مارکیټونو کې نشته صرف ما سره دی او هغه مو چې راک بل ځای کې تور پسې زم زما په کریم راځي راځي تر 40 روپے ګران خري او چې دا کړهو نه بچم نو بس صحیح ده تا خپل سوچ په یو کزان ته سوري توري په برابر کړه نه پسته به او یو چې کوم یو بل شی په تجارت کې هغه تبع مرابحه وي کته خپل اعتماد جوړول غواړي نبي ته ګټه مختصر کا یا هغه اعتماد کې واخلا اعتماد کې دا چې واخلا چې راشي ما په 100 روپے هغه صرف 100 روپے ګټه دا درنه کوم یا صرف 10 روپے ګټه نه کوم هغه تا راضي کو نو دې ته وي بيع مرابحه هغه تا مطمئن کا هغه زنه پیغمبر اور تجربه مې نشته پدې شینو کې لہذا ما سره بس دا شی وکا چې 10 روپے را نو ګټه اوس کته دې دینه پس 100 روپے ګټه نو دا 10 روپے نور دې کم دنو په دا آرام نه دا سود کې نه راځي دا ګناه کې په دې وجه راغی چې تا سره دوکا وکړه د دوکي ګناه در باندې شته خو دا پیسې پتا آرامي نه دي دا تا خیانت وکړه سره اوس دغه بس سزا کار کله ته پته ولګی را چې تا نه چا شی وای شو تا ودی 10 روپے درنه ګټم په منځ کې هغه معلوماتو کو او چا وته چې زمال وان دي دا هغه شری او دې انا 100 روپے ګټلې ناغه ته دا اختیار شته چې وتی راشي دی واخلو مال خپل پیسې راکړي دا ته اختیار سره نور هغه ټک ور بیا په هغه باندې سره حلال رزق خپل شی او تا باندې خرج په دروغ یې در خرج کړه دغه دروغ او دغه دوکي د دې خپل د تبا سزا ملاويږي خدا مال حراميږي نه مال حلال